یو کس وایي تپوس یې داسې ډېر خطا کړی دی که یو سړی قتل کړی شي نو ژوند خو د الله په لاس کې دی، نو بیا دې قاتل ته ولې سزا ورکولی کېږي؟ یو ځل حضرت عیسی علیه السلام ته شیطان رالو او دا تپوس د عیسی علیه السلام نه شیطان کړو. نو دا سوالات شیطانی سوالات دي، دا په زړه کې دې ته ځای مه ورکوئ، په مزغو کې دا تپوسونه مه کوئ. الله جل شانه حکم منئ، د خدای بندگی کوئ. شیطان عیسی علیه السلام ته وایي چې هر څه د خدای په تقدیر کېږي، تقدیر کې لیکتي وي چې او نو ورته وایي چې بیا دې غره څوکې ته وخېږه هلته نه راټوپ کړه چې ته عمرې وکړې نه. نو عیسی علیه السلام ورته سخت الفاظ ور استعمال کړل. شیطان یې ذلیله کو، ورته یې وفرمایل چې ښه ته ما ته دا وایې چې د خدای امتحان واخله، بنده د خدای امتحان نشي اخیستی، دې سره هغه کافر کیږي، او الله د بنده امتحان اخیستی شي. تا ته خو خدای پاک تقدیر خولی نه دی چې ستا په قسمت کې څه دي. یو کس ته د تقدیر په باره کې علم نشته، او هر یو سړی ځان ته خپل خیر غواړي، لیکن تا ته خدای دا ویلي چې بل کس په بې ګناه نه قتلې، او چې د قتل کو دومره ګناه ده. نو مرګ خو د الله جل شانه په لاس کې د هر یو څیز خالق خدای دی. نو مرګ نیټم خدای پیدا کړي، دا انسان هم خدای پیدا کړي، لیکن تا ته د وجلو سزا ده. نو عیسی علیه السلام ورته وایي چې ته ما ته دا وایې چې زه د خدای امتحان واخلم، بنده ته دا حق نه دی حاصل چې هغه د خدای امتحان واخلي. الله ته دا حق حاصل دی چې د بنده امتحان واخلي.